مفتی ارسلان مدرس جامعه عثمانیه دا موجوده چې تاسو کوم د عجایبګر ماشاءالله ګورئ دا الحمدلله تاسو ته پر ودا خبره یقینا یو عجیبه وي چې په یو دینی ادارې کې یو اسلامي مدرسې کې دومره غټ او منظم او ښکلې عجایبګر تاسو څنګه جوړ کړی دی. نو دا الحمدلله زمونږ طلبه کرامو ته په جامعه کې چې کم تعلیم ورکو کم تربیت ورکو هغه صرف د کتاب راسه محدود نه دی چې صرف یو کتاب وایي کتاب زده کی نه، بلکې ورسره چې هغه طالب علم ته د معاشري هم پته وي، د خپل ثقافت د خپل کلچر هم پته وي او په زمونږ په ثقافت کې کم غیر ثقافت انټر شوی دی هغه هم ورته علم وي. تاسو ګورئ دلته به تاسو ته د کور استعمال برتنې پیالې درنګې مختلف دیگچی او دا به تاسو ته میلاویږي. همدارنګې په دې کې تاسو ته به د زراعت څومره څیزونه دي، همدارنګې په کور کې کم څیزونه استعمالیږي لکه تر د دې پورې چې رنجو به مخکې مشرانو څنګه استعمالول، د دې چې کم سرمدانی وغیرہ موږ سره دلته موجود دي. دین علاوه په دې عجایبګر کې مخطوطات دي د مشرانو اکابرو په خپلو لاسونو باندې چې کم تصنیفات کړي دي چې هغه ټایم کې د پرنټینګ دا ترتیب نه و، نو هغه دلته محفوظ دي، موږ محفوظ کړي دي. دین علاوه دلته موږ سره د مشرانو اکابرو کوم خطوط لیکلي دي مختلفو موقعو باندې د هغو چې کم هغه عکسونه دي موږ سره موجود دي. دین علاوه تاسو ګورئ د کمیونیکیشن چې کوم ډیوایسز دي په مخکې ماضي قریب یا ماضي بعید کې کوم استعمالیدل هغه هم دلته موجود دي. او دین علاوه د طلبا په خپلو لاسونو باندې کومې ماډلې جوړې کړي دي، مختلفې قلعې تاریخي مقامات هم موجود دي. دین علاوه ډېر څیزونه الحمدلله تاسو د بهر ملکونو مختلف ملکونو کرنسیز دپاره دا تاسو ګورئ دا ټیبل لګېدلی دی، په دې کې سکې هم دي او په دې کې د ډاک چې کم هغه ټکټونه استعمالیدل ډېر پخوا هغه هم په دې کې موجود دي. نو دین علاوه دې مقصود دا دی چې طلبا کې د کلچر حوالې سره اویرنس راشي یوه، او بل جا چې مونږه طلبا ته د دې خپل تاریخ پته ولګي او خپل کلچر پته ورته ولګي او براډ مایندډ وي، معاشره کې سبازي کار کوي، محنت کوي چې د لپاره معاشره یو اجنبي شی نه وي بلکې دا د کلچر سره کلتور سره خپل فرهنګ سره بلد سړی وي.